بسات نتر بسیتا هر سستا دیا الله هر سستا دیا الله دا خطول ستا یو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله بسات نتر بسیتا هر سستا دیا الله هر سستا دیا الله دا وارستا یو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله مالکی دا املاکو مخترع دا افلاکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایمان د پلوشو د خبرونې خوږو مینوالو په دې هیله چې روغ جوړ به یو د جون ښې شیبې به مو فیل کړي وي. قدرمنو اورېدونکو، دا د ایمان د پلوشو خپرونه ده چې تاسو په دې خپرونه کې د احادیثو درس اورئ د کتاب ریاض الصالحین څخه. تر دې مهاله مو تقریبا 40 باب تر 6 حدیثه پورې لوستلی. نن به د دغه باب بر الوالدین وصلة الارحام د مور و پلار سره ښه رویه او ښه سلوک کول، ښه ژوند او ښه معامله، ښه تعامل کول او دارنګې خپلولۍ پالل او د خپلوانو سره په غم ښادۍ کې شرکت کول د شریعت موافق. نو دغه باب شروع تقریبا 6 احادیث هم اخیستي وو. د دې باب نن به 9 حدیث اخلو. تیر حدیث چې دا د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت و، نو دا حدیث هم د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته حدیث اخلو. دا غي ژباړه او بیا بشرح ترازو. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. صحیح حدیث د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. امام مسلم روایت کړی دا حدیث په کتاب البر والصله کې باب صلة الرحم په 2558 نمبر باندې. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي ان رجلا قال يا رسول الله، یو سړي ویلي ای د الله رسوله، ان لي قرابة، زما څه خپلوان دي، خپلولي مې ورسره ده، رشتہ داران مې دي، اصلهم زور سره خپلولي پالم، زور سره راشه درشه کوم، ويقطعوني او هغوی ما پرې کوي د خپلولۍ نه، ما سره د خپلولۍ اړیکې نه ساتي، ما سره یې بایکاټ کړی دی، زما غم ښادۍ ته نه راځي او زه ورځم. واحسن الیهم، زه د هغوی سره ښېګړه کوم، زه د هغوی سره ښه کوم، مرسته کومک ورسره کوم، ښه رویه ښه تعامل ورسره کوم. ویسیئون الی، او هغوی ما سره بد کوي، زه چې هر څومره ښه وکړم خو هغوی ما سره بد کوي. واحلم عنهم، زه په هغوی صلې رحمي کوم، په هغوی شفقت کوم، د هغوی نه دفاع کوم. ویجهلون علی، او هغوی ما سره جهالت کوي، په ما باندې ځان جاهل کړی دی، ما سره بد تعامل کوي، ظلم را باندې کوي مثلا. فقال، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل لئن كنت کما قلت، که چیرې ته رښتام داسې لکه څنګه چې دې وویلې، هغوی بد کوي ته ښه کوې، هغوی ظلم کوي او ته پرې رحم کوې، نو فکأنما تصفهم المل، نو ګویا داسې دی لکه ته چې د هغوی په دې مخ باندې ګرمې شګې ورغورځې. مل په تشدید سره ګرمو شګو ته ویلی شي. تصفهم څه معنی؟ یعنې د هغوی په خولو کې او د هغوی په مخ باندې ته دا ګرمې شګې وراچوې، ته هغوی له عذاب ورکړې، ته هغوی له ډېر ښایسته جواب ورکړې. معنی دا ستا ښه برتاو، ښه تعامل، ښه خوی او د هغو سره غم خالي پالل، او د هغې مقابل کې دوی تا سره بد کوي، یا د هغوی د بد تعامل په مقابل کې ستا ښه کول داسې دی لکه ته چې ګرمې شګې د دوی په دې خولو او دې مخ کې وراچې، یعنې د هغوی د دې بد عمل هغه جواب ته وایې په ګرمو شګو، لکه موږ خلک وایو عام پښتانه وایي دې مخ ته یې ایرې وراچولې، خاورې ایرې، معنی ته د هغوی مخ ته په جواب کې خاورې ایرې وراچوې، چرود خراب نه کوي، ستا عمل همداسې ښه دی. ولا یزال معک من الله، او یوازې دا نه بلکې همیشه د تا سره د الله د طرفه مرسته هم کېږي علیهم، د دوی په مقابل کې الله به ستا مرسته کوي، الله به تا د دوی د شر او د ظلم نه محفوظ ساتي. ما دمت علی ذلک، تر کومه برېده چې ته په دې خپل د طریقه باندې ولاړې،
په دې خپل فلان ولاړې چې کوم طریقه ته اختیار کړې ده چې هغوی بد کوي او ته ښه کوې، نو دا ته د دوی په دې خولو کې ګرمې شګې وراچوي او ستا سره د الله مرسته کېږي تر څو چې ته په دې ولاړې چې د هغوی د بدو په مقابل کې ته ښه کوې. او که چېرته دې بیا دا رویه بدله کړله نو بیا د الله مرسته به تا سره نه. وتصبهم په ضمې د ت سره او د سین زیر په باندې تشدید سره ضمې ده، معنی د مخ ته ولته د شګې وراچوم. المل په تشدید د میم سره ده او ګرمو شګو ته ویلی شي یا ګرمې ایرې. یا دا ده چې تدعمهم الرماد الحاره، ته دوی ته په خوراک کې ګرمې شګې وراچې. اصل کې دا تشبیه ده د هغې حالت سره چې دوی ډېر لوی ګناهګار دي، ستا په دې عمل کې هغوی ته ډېره لویه ملامتي او ګناه رسیږي ځکه چې ته ښه عمل کې هغوی ستا سره بد کوي. لکه یو انسان چې ګرمې شګې خوري، معنا دا ده چې دا محسن باندې دا څوک چې احسان کوي په ده باندې هېڅ قسم ګناه نشته، دی ملامت نه دی. د دې ټولو ګناه او سزا به همدغې کسانو ته رسېږي چې چا کې دا تقصیري. دا د حدیث ژباړه او راځو دا بل 8 نمبر حدیث ما اخلو انشاءالله شرح به وروسته اخلو. دا بل حدیث د انس رضی الله عنه نه روایت دی. فرمایي وعن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه متفق عليه. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من احب ان يبسط له في رزقه، که د چا خوښه وي چې د هغه په رزق کې پراخي راشي او برکت پکې راشي، وینسأ له فی اثره او د ده جون کې رستوالی راشي، اجل رست شي، عمر کې برکت راشي، نو فلیصل رحمه، نو دا د خپلولي وپالي. دی د خپلوانو سره خپلولی کې ځان شریک کی، غم خادي دی وپالي، صلې رحمي دی نه پرې کوي. که څوک غواړي چې د ده په رزق کې الله خیر و برکت واچوي او دارنګې عمر یې اوږد شي، اجل یې رستو شي، یا په عمر کې الله خیر و برکت واچوي، نو دا د صلې رحمي وپالي. لنډ او صحیح حدیثو بخاري مسلم دواړو روایت کړی. امام بخاري په کتاب الادب کې من بسط له فی رزق بصلة الرحم په 5986 نمبر باندې دا حدیث روایت کړی. امام مسلم کتاب البر والصلة باب صلة الرحم وتحریم قطيعتها په 2550 رقم باندې دا حدیث روایت کړی. صحیح حدیث دی. دارنګه امام مسلم او بخاري او بل روایت د انس رضی الله عنه نه روایت کړی چې دغه حدیث مخکې یو ځل ذکر شو. دلته حدیث اخلو ژباړه کوو او انشاءالله شرح مخکې شوی ده. انس رضی الله عنه فرمای قال كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل. و ابو طلحه رضی الله عنه هغه صحابي چې دا په ټولو انصارو کې د زیات ځمکې او کروندې والا صحابي و، ځمکې ډېره ښه باغونه درلوده، د کجورو باغونه. وکان احب امواله الیه بیرحاء، او تر ټولو غوره مال او ځمکې هغه د بیرحاء باغو په خپله وی. وکانت مستقبلة المسجد، دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبی ته مخامخ. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخلها، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې ته ننوتلو، اوبه به یې څکلې. ویشرب من مائها فیها طیب، په دې کې پاکې صفا ښایسته خوږې اوبه وې. نو کله چې دا آیات نازل شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. د سورة آل عمران 2 آیات چې کله دا آیاتونه نازل شو، ابو طلحه رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته راغی، ورته ویل یا د الله رسوله، یا رسول الله ان الله تبارک وتعالى یقول، وی الله جل شانه فرمایلی دی چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تر هغې پورې د نیکۍ درجې ته نشئ رسېدلی، کامله نیکي نشئ حاصلولی چې تر څو مو هغه مالونه نه خیرات کړي، خرج کړي چې تاسو ته ګران دي، ستاسو سره مینه ده. نو د الله حبیبه ته ګواه شه وان احب مالی الی، او تر زما په مالونو کې ما ته غوره مال بیرحاء، او دا د بیرحاء باغ دی. وانها صدقه لله تعالی، او دا ما د الله دپاره صدقه کوی د الله رسوله. ارجو برها و زخرها، د الله رسوله د دې بدله نیکي او د دې اجر د الله نه غواړم چې الله ماله د دې هغه بدله هلته وساتي. فدعها یا رسول الله حیث اراک الله، بس ته یې واخله چې کوم ځای کې تا ته مناسب ښکاري د الله رسوله ته یې خرج کړه، ستا شو چې څنګه دې خوښه وي په هغه طریقه باندې دا د الله په لاره کې مصرف کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ بخین
یا مال رابح ذلک مال رابح خوشحاله شو ورته سوی چې دا د ګټې مال دی دا د لوی منفعت سودا دې وکړله ذلک مال رابح ګټوره سودا دې وکړه وقد سمعت ما قلت او هغه تا چې څه ویلي هغه ما واورېده چې تا د الله دپاره دا وقف کو خو طریقې دا ده اوس واوره واني ارى ان تجعلها في الاقربين زما رای دا ده زما فکر دا دی زما نظر دا دی چې دا ته په خپلو خپلوانو باندې تقسیم کا دا مال دی دا باغ دی په خپلو خپلوانو تقسیم کا نو په دې حدیث کې شاهد دا دی چې خپلوانو سره صلې رحمي کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ملګري ته وایي چې دغه مال دی په خپلو خپلوانو مصرف که نن خو که چاله ورشي ملا صاحب ته ورشي مال یې راکړه معنی بهترین صدقه و خیرات دا دی چې په خپلو خپلوانو یو کې صلې رحمي پکې وفالي فقال ابو طلحه رضی الله عنه افعل یا رسول الله همداسې کوم د الله رسوله بیا راغی فقسمها ابو طلحه فی اقاربه په خپلو خپلوانو کې و بني عمه د تره زامنو په او نور خپلوانو په منځ کې تقسیم کو چاله لږه وي چاله زیات خو ټول خپلوانو ته دا باغ وویشو متفق علیه صحیح حدیث دی د دې الفاظو او تشریح مخکې په باب په اول کې هغه تېره شوه حدیث کې شاهد هم دغه ځای چې خپلولي فعلل صلې رحمي کول نه د حدیث نه د امام نووي رحم الله دلته بیا راوړل مقصد هم دا چې صدقه خو کو هر چاله ورکې ثواب لري خو په خپلو خپلوانو باندې کول دا دو اجره لري یو په دې کې صلې رحمي پالل کېږي خپلولي او دویم صدقې ثواب نو الله انسان ته په هغه صدقه باندې چې په خپلو خپلوانو یو کې په خپلو والدینو یو کې په خپلو بچو یو کې نو دې ته دو اجره ورکوي یو د صلې رحمۍ او بل د صدقې دا نهم حدیث راځو دا بل حدیث مخلو وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك أحد حي قال نعم كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم دا بالحديث دا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دوان صحابه دي عبد الله وعمرو بن العاص رضي الله عنهما الله دي دوان راضي فرمای اقبل رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم را مخامخ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی یو ورځ راپاڅېد او راغی ورته ویل ابایعک علی الهجرة والجهاد د الله رسول زه تا سره بیعت کوم په هجرت او جهاد چې هجرت بم کوم او جهاد بم کوم او په دې کې به مقصد صرف ابتغي الاجر من الله د الله نه اجر غواړم نور څه مقصد نشته ځکه ډېر خلک ملک او وطن پرېږدي خو مقصد یې نور وي لکه حدیث د عمر رضی الله عنه دی چې انما الاعمال بالنیات نو که د چا نیت پکې الله ته نو د الله دپاره کېږي او که د چا نیت مال دولت او یا ښځه حاصلول وي نو هغه ورته میلاویږي خو په هجرته الی ما هاجر الیه نو صحابي خپل نیت ښکاره کړو چې زما نیت د الله رضا ده جهاد او هجرت به د دې دپاره کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده حالات درک کړل ورته وایي فهل لک من والدیک احد حی وایي ستا مور پلار شته او مور پلارو کې د کوم یو ژوندی دی نو هغه ویلې نعم بلکې لهما بلکې دواړه مور پلار مې دواړه ژوندي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي فتبتغي الاجر من الله د الله نه اجر ګټل غواړې ته هغه وایي نعم قال نعم بالکل یا د الله رسول اجر پسې راوتیم قال فرجع نو داسې وکړه لاړ شه ستا بیعت ما سره منظور دی فرجع الى والدیک مور پلار ته دې لاړ شه فاحسن صحبتهما د هغوی سره ښه صحبت ښه ژوند ښه زندګي ښه تعامل ښه معامله د هغه سره کوه د هغوی خدمت کوه دغه ستا دپاره لوی جهاد دی لوی هجرت دی نو چې کله د سړي مور و پلار په داسې حالت کې وي چې د هغه نور څوک نه وي نو یقینا هغه دپاره لوی جهاد چې دی د مور و پلار خدمت دی داسې حالت کې باید څوک خپل مور و پلار پرې نږدي او بیا بل عمل ته لاس واچي چې یاره ځم دا هم صحیح حدیث دی امام بخاري مسلم دواړو روایت کړی بخاري په کتاب الجهاد والسیر باب الجهاد باذن الابوین په 3004 نمبر باندې دا حدیث روایت کړی او مسلم په کتاب البر والصله کې باب البر الوالدین په 2509 نمبر باندې دا حدیث روایت کړی بل روایت دا هم بخاري او مسلم روایت کړی دا غي الفاظ داسې دي وای جاء رجل فاستأذنه في الجهاد یو سړی راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د جهاد باره کې اجازه وغوښته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل احی والداک
مور او پلار دې ژوندي دي؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. بس په دوی باره کې جهاد وکړه، اوس ځان سره جهاد وکړه، د دوی په خدمت کې ځان وکړه. 11 حدیث د دې باب دا هم د عمرو بن العاص رضی الله عنه نه روایت دی، عبد الله بن عمرو بن العاص نه. وعنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. عبد الله بن عمرو بن العاص نه روایت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلیو ليس الواصل بالمكافئ، و هغه څوک صله رحمي په واسطه کوونکی نه دی. ډېر خلک دا دعوی کوي زه صله رحمي کوم او زه صله رحمي پالم، و هغه انسان صله رحمي پالونکی نه دی چې دی په بدل کې صله رحمي پالي. بالمكافئ معنا چې بل در سره ښه کوي نو ته مو سره ښه کوې، بل د غم ښادۍ کې شریکېږي نو ته مو سره شریکېږي، بل د تپوس کوي نو ته هم تپوس کوې. و دا صله رحمي پالونکی نه دی. ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلا، و اصل کې صله رحمي پالونکی هغه انسان دی چې کله د هغه سره صله رحمي پرې شي، څوک ورسره غم ښادي نه کوي او دی ورسره کوي، وصلها دی ورسره پالي. و هغه صله رحمي پالونکی نه دی چې څوک دی نه رابلي، څوک دی تپوس نه کوي نو تیم نه کوي، که هغه دی تپوس کوي نو تیم کوي، دا خو بدل دی. و اصل کې صله رحمي پالونکی هغه دی چې بل شړي او ته ورځي، بل در باندې سلام نه کوي ته پې سلام کوي، بل سره خبرې نه کوي ته ورسره خبرې کوي، بل سره بد کوي ته ورسره ښه کوي. دغه اصل کې صله رحمي دې ته ویلی شي. صحیح حدیث د امام بخاري په کتاب الادب کې روایت کړی. باب یې ښی دی، باب لیس الواصل بالمکافئ. 5991 نمبر باندې دا حدیث روایت کړی. 12 نمبر دا حدیث ماخلو، دا حدیث د عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها روایت دی. وعن عائشه قالت، د مؤمنانو مور عائشه رضی الله عنها فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا الله رسول ویلی دی الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق علیه. زمونږ ستاسو د ټولو مسلمانانو مور عائشه رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی الرحم صله رحمي چې ده معلقة بالعرش، د الله په عرش پورې نښتې ده، د عرش تر لاندې ده، او د اواز کوي من وصلني ای الله، څوک چې ما پالي، څوک چې صله رحمي خیال ساتي، وصله الله، الله ته خپل رحمتونو خپلو نعمتونو ته وصل کړي، یو ځای کړي. ومن قطعني الله، څوک چې ما پرې کوي یعنې صله رحمي نه پالي، قطعه الله، الله ته د خپل رحمتونو نعمتونو نه لرې باسي. دا هم صحیح حدیث دی، بخاري په کتاب الادب کې او امام مسلم په کتاب البر والصله کې ذکر کړی دی. اصل کې ټوله خبره د حدیثو په دې الفاظو کې په خپله واضح وه. هر حدیث د بل حدیث تایید او شرح ته دومره ضرورت هم نه لري. دا کومه حدیث قدرمنو اوریدونکو چې موږ ذکر کړل د صله رحمۍ پاللو په فضیلت کې، چې صله رحمي پالل دا ډېر بهترین او اوچت عمل دی، تر دې چې کله کله د هجرت او جهاد نه لوړه درجه لري. او بیا دا خبره واضح کړه چې صله رحمي دې ته نه وایي چې یو سړی در سره ښه کوي نو ته ورسره ښه کوې، بدل کړي. و اصل کې صله رحمي دې ته وایي چې څوک در سره بد کوي ته ورسره ښه وکړي، څوک در سره خپلولي پرېږدي ته یې ورسره فالي، څوک سلام نه کوي ته پرې سلام کوې، څوک دې تپوس نه کوي او ته یې تپوس کوې. نو دا صله رحمي پالل چې دا د الله دپاره شو، دا د مخلوق سره د هغوی د نیکو کړنو د بدلې په وجه نه وي، او نه په دې سره مقصد دا وي چې زما خلق صفت وکړي، زیات شم په خلکو کې. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لیس الواصل بالمکافئ، وایي هغه سړی صله رحمي پالونکی نه دی، د هغه صله رحمي پاللو ته صله رحمي نشي ویلی چې دی په بدل کې د خلکو سره غم خادي کوي، سلام کلام کوي، راشه درشه کوي، د هغوی تپوس د مریض تپوس کوي، احوال پرسي کوي. وایي دا صله رحمي پالونکی نه دی، دا خو بدل دی. اصل کې صله رحمي پالونکی هغه انسان دی چې دی خلق یې سره پرېږدي او دی د هغوی سره صله رحمي پالي، وصل کوي، خلک یې تپوس نه کوي او دی کوي د الله دپاره. همدارنګې د حدیثو کې تاسو دا خبره مو اورېده چې صله رحمي چې ده دا د الله د عرش پورې نښتې ده، او اواز کوي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، او الله له اواز اوري او الله یې اواز قبلوي. اواز کوي چې څوک صله رحمي پالي، غم خادي، راشه درشه، او دارنګې د خپلو اقرباو د حالت نه ځان خبروي، وصله الله، الله به خپل رحمتونو او نعمتونو ته سره مخ کړي. ومن قطعني قطعه الله، څوک چې دغه صله رحمي دعا کوي غواړي الله، څوک چې ما پرې کوي نو قطعه الله، الله ته د خپل رحمت نه، د خپلو نعمتونو نه، د خپل هغه جنتونو نه جدا کړي. نو دا
دو احتمال لري دا قول چې من وصلني وصله الله یو خدا خبر ده دا حالات چې دا ویلي او یا دا دعا ده یو خدا خپل ولې دا خبر ورکړی دی او یا دا چې د الله نه دا دعا غواړي وخت چې الله ما څوک پالي نو ته وپالې به هر تقدیر دا یو دلیل له په عظمت شان د رحم باندې د خپل ولې د صله رحمۍ باندې او دا د الله د عرش د لاندې د دعاګانې کوي او دغه دعا غواړي خاص کر او یا موږ او تاسو په دینه خبر کړی چې ګوره دا شان دی د صله رحمۍ بیا تاسو دا مو اورېدو قدرمن اوریدونکو په دې باب کې چې هغه سړی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی وی د الله رسوله خپلوان مې دي زیاتی ظلم را سره کوي خو زه ورسره ښه کومه هغوی ما خپلولی نه کټ کوي پرې کوي مې ما سره غم خادي نه کوي زه ورسره غم خادي کوم هغوی زما ته پوښتنه او تپوس نه کوي زه ته پوښتنه تپوس کوم زه ورځم هغوی په ما ظلم کوي او زه د هغوی دپاره خیرخواهي غواړم نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي ان کنت کما تقول که چیرې رښتینې یم ته داسې یې لکه څنګه چې تا وویلې هغوی بد کوي او ته ښه کوې هغو صلې رحمي پرې کوي او ته ورسره صلې رحمي پالې نو فکأنما تصبهم المله نو ګویا دا خو داسې ده چې ته ښه کوې او هغوی بد کوې نو ته هغوی ته داسې خطرناک جواب ورکوې لکه د هغوی په مخ باندې د هغوی په دې خوله کې چې ګرمې شګې وراچوې المله رماد الحار وتصفهم یعنی تجعله فی افواههم دغه ګرمې شګې د دوی په خولو کې اچې یعنی ته دا په دې خپلو ښو اعمالو په ښه کړنه باندې هغه شرموي هغوی خړوي او هغوی ذلیله کوي په دې لکه سړی چې د چا مخ ته شګې او خاورې وراچوي دا د هغوی دپاره عقوبت دی بس نور دې نه لوړه سزا نه او نا امیده کېږه مو ولا یزالو لکه من الله علیهم ظهیرا د هغوی د شر او د فریب مقابل کې ستا سره د الله مرسته موجود ده خو دا ګوره په دې شرط باندې چې تر څو چې ته په همدې طریقه ولاړې په همدې شکل باندې محکم وي چې هغوی بد کوي او ته ښه کوې نو الله دې مرسته کوي نو دغه ټول احادیث چې موږ ولوستل او نور هم ډېر احادیث چې د دې په څېر او دې ډول باندې شته دا ټول په دې دلالت کوي چې په انسان باندې واجب دي چې د خپله صلې رحمي خپل ولي وپالي د خپلو خپلوانو سره خپلو دوستانو خپلوانو اقرباو سره تر کومه حده ما یستطیع تر کومه برید چې د ده وس او توان وي دی رسیدګي کولی شي د خپل وس او توان نه ماوره اخوا دی مکلف نه دی په دې الله نه نیسي او دارنګې تر هغې پورې په کوم باندې چې زموږ او ستاسو عرف د کلیوالۍ او د مجتمع د ټولنې دا سیسټم روان دی په هغې اندازه پورې دی مکلف دی او دا احادیث موږ او تاسو د دې نه ایروي چې خبردار د خپل ولۍ د پرې کولو نه د صلې رحمۍ د پرې کولو نه ځان وساتئ ولې نه داسې چې د الله د لعنت او دارنګې د غضب سبب جوړ شو دارنګې یو بل حدیث دی هغې کې داسې فرمایي که څوک په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري نو دی د میلمه عزت وکړي ورسره وایي که څوک په الله او په رسول ایمان لري نو دی د رشته وایي او هغه څوک چې په الله او په ورځ د قیامت ایمان لري نو دا د صلې رحمي وپالي اشاره ده دې ته چې صلې رحمي نه پالل دا د ایمان نقصان دی په دې باندې د انسان ایمان صفر ته راځي الله دې موږ د دې نقصان نه وساتي راځو د دې باب بل حدیث اخلو دا حدیث د عائشة رضي الله عنها د خور اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها روایت وعن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي امي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي امي وهي راغبة افاصل امي قال نعم صلي امك متفق عليه اوس مونږ ته دا خبره واضح کوي چې که مور و پلار او خپلوانو کې مو څوک غیر دینه هم وي نو د قرابت په وجه په تا باندې صلې رحمي لازم ده د قرابت خیال به ساتي البته ولا او برا په خپل ځای باندې الحب فی الله والبغض فی الله خو دومره ده چې د خپلولۍ حق یې در باندې شته لکه څنګه چې کافر د سړي سره په ګاون کې نو د ګاون حق لري اگر که دا دشمن دی کافر دی حدیث راوړی ده وعن اسماء د اسماء رضی الله عنها نه چې دا د ابوبکر رضی الله عنه لور وه د عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها خور وه کشرۍ بنت ابي بکر صدیق د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور وه دی وایي قدمت علی امي کله چې دوی مدینې ته تللي وو نو د دوی مور لا دغې پورې مسلمانه نه وه دا وایي راغلله وهي مشرکة وایي دا زما مور په دغې حالت کې چې لا مسلمانه شوې نه وه
فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې فاستفتیت ما پوښتنه وکړله فتوا مې وغوښتله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې باره کې چې زه د خپلې مور سره صله رحمي وپالم. قلت ما ویل قدمت علی امي د الله رسوله مور مې زمونږ کره راغلې ده وهي راغبتون او دې رغبت لري. دې دوه معنې محدثین کوي یو دا معنی چې رغبت اسلام کې رغبت لري زړه کېږي چې ایمان راوړي. دویمه معنی دا چې هویه راغبتون دې راغلې ده زړه څه غواړي ایمان څه غواړي کېدای شي کوم حاجتي افاصل امي نو زه د مور سره صله رحمي وپالم معنی چې څه غواړي ورکم. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل نعم بالکل سلی امکې د مور سره د صله رحمي وکړه خپلولي سره وپاله که حاجت یې هغه ورله پوره کړه که اسلام ته شوق کېږي نو د اسلامي تعلیمات دعوت ورکړه اسلام ته دعوت. دا هم صحیح حدیث دی امام بخاری او مسلم دواړو روایت کړی. امام بخاری په کتاب الهبه کې باب الحبة للمشرکین په رقم 2600 مسلم په کتاب الزکات او باب فضل النفقه والصدقه په 103 نمبر باندې دا حدیث بیان کړی دی. راځو دا بل حدیث مالو دا د زینب د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د ښځې نه روایت شوی دی. حدیث داسې دی اوږد حدیث دی. وعن زینب الثقفیه د ثقیف قبیلې سره تعلق ساته وای امرأة عبد الله بن مسعود د عبد الله بن مسعود بیبي وه قالت دا وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم خطبه کوله نو زنانو ته ورغی هغوی ته به بیل بیان کوو خطبه نو زنانو ته په خپل خطاب کې داسې وفرمایل تصدقنا یا معشر النساء صدقې ورکوئ خیراتونه کوئ ای د ښځو ټولیا ای زنانه جنس او زنانه ذاته ولو من حلیکن اگر که ستاسو د کالیو د ګاڼۍ نه ولني د سرو سپینو کالی چې ځان لم جوړ کړي یا ګاڼم جوړه کړې د دې نه صدقه ورکوي زکات ورکوي. نو کله چې دا بیان یې واورېدو نو دا زینب د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ښځه کور ته راغله قال هغه قالت فرجعت الى عبد الله بن مسعود زه راغلم عبدالله بن مسعود ته فقلت له ما ورته ویل انک رجل خفیف ذات الید ته داسې سړی چې لاسونه دې سپک دي معنی دا ده چې لاسو کې دې څه شی نشته دی غریبي مسکینې تش لاس یې معنی ده. وان رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رسول صلی الله علیه وسلم نن بیان کې خطبه کې مونږ ته امر وکړو بالصدقه په صدقه ورکولو باندې. نو فآته لاشه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاشه فاسأله پوښتنه ترې وکړه فإن كان ذلك يؤذئ عني والا صرفتها الى غیرکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ښځه خپل خاوند ته صدقه ورکولی شي ښځه خپل خاوند ته زکات ورکولی شي که چیرې دا ما ته روا وي چې زه خپل خاوند ته صدقه ورکم په هغه باندې مصرف وکړم نو ډېره ښه ده او که ما ته دا روا نه وي نو زه به بل چا باندې دا صدقه او خیرات وکړم والا صرفتها الى غیرکم په بل چا باندې به خیرات وکړم معنی مصرف به کړم په بل چا. نو عبدالله بن مسعود هم خیر صحابي او صحابو کې دا شی چې هغوی انتهایی ډېر زیات غنا پکې وه که هر څومره به په فقر او د غربت په حالت کې و خو چا ته لاس نه اوږدو. نو هغه ورته څه وایي چې لاړ شه پخپله چې په دې مسله خپله پوه شي. فقال عبدالله ورته وایي بل ائتیه انت زه لاړه شه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پخپله دې باره کې پوښتنه وکړه ستا مال دی اوس که زه پوښتنه وکړم کېدای شي زړه کې دې دا راشي چې د ځان دپاره داسې مسله راوړه. فانطلقتو زینب وایي زه لاړم فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګورم یوه ښځه ده د انصارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروازه کې هغه هم ولاړه ده حاجتها زما چې کوم حاجت و د هغې هم دی هغه هم مسلې پوښتنه کوله او مام یا دا ده چې دا کومه پوښتنه ما ته پیدا شوې وه دا هغې ته هم پیدا شوې وه هغه هم لاړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې خبرې معلومات کوو چې خاوند ته ښځه د خپل مال نه صدقه او زکات وغیره دا ورکولی شي که نه. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد القیت علیه المحابة او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شانو چې هغې له الله ډېر زیات رعب ورکړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به چې په اول ځل څوک مخامخ کېدو نو ډېر زیات رعب به پرې راتو خلک به ډېر یېرېدل چې د هغه سره مخامخ شي. خو چې بیا به کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کېناستو خبرې به شروع کړلې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله دا خاصلت ورکړی چې څوک به ورسره ناست نو هغه ویل چې همداسې ورسره ناست وې ډېرې ښایسته خبرې او ډېر به خلک متوجه کېدل دغه خبرو ته او خبرو کې ډېر اثر هم خو اول ځل مخامخ کېدو نه به خلک ډېر زیات یېرېدل. موږ دروازه کې اواز وکړو سلام مو وکړو نو بلال راوت فخرج علینا بلال
فقلنا له ائتي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ورته ویل ورشه رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته فاخبره خبرې کوي ان امرأتین بباب تسألانک چې دوه ښځې دي په دروازه کې او تا نه پوښتنه کوي یعنې د خپل د شرم او د کمزورۍ د وجې نه یعنې راتلی نه شي ځکه مخکې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات رعب درلود پوښتنه هم داسې ده ورته ووایه اتجزئ الصدقة عنهما آیا د ښځو نه یعنې زما او د دې دواړو نه صدقه او خیرات دا قبلیږي علی ازواجهما چې موږ په خپلو خاوندانو باندې صدقه وکړو او وعلى ایتام فی حجورهم او زمونږ غیږو کې یتیمانان دي منه د دې خاوند د نورو ښځو نه بچي دي نفقه خو یې په پلار ده که مونږ د خپل مال نه پرې نفقه کوو نو دا زمونږ نه قبلیږي خو یو خبره یاد اوسه او بلال ته ورته ویل ولا تخبروه من نحنو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې معلومات خبر مه ورکوه چې مونږ څوک یو یعنې د خپله ځان او د نه مه وایه چې پلانی ده فدخل بلال على رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغی فسأله پوښتنه یې وکړه ورته ویل فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم من هما څوک دي دواړه قال امرأة من الانصار یوه خو د انصارو ښځه ده وزینب و بله زینب ده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ایو زینب کومه زینبه ده زینبې خو ډېرې دي ایو زینب هي دا کومه یوه ده قال امرأة عبدالله د عبدالله بن مسعود ښځه ده عبدالله بن مسعود به د رسول الله وسلم خدمت کوو نو هغه پیژانده او ښځه مې ونه پیژانده نو بلال تنهوج ته چې کله هغوی خو ته ویل چې مې وایه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره خو بیا د ټولو مخکې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مطالبه وکړه چې راته ووایه څوک وي نو ځکه ورته بیان کړلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لهما اجران ورته ووایه چې د دواړو لپاره مکمل پوره اجر دی او بلکې ډبل اجر میلاویږي ډبل اجر یو اجر القرابت د خپلولۍ اجر چې دا ستا خپل بچي دي او خاوند دی خپل خاوند دی و اجر الصدقه او دویم د صدقې اجر به الله درکوي مخکې مونږ دا ویل چې په خپل خپلوانو کې خیرات صدقه دا دوه اجر لري یو د صدقې او یو د صلې رحمۍ او د خپلولۍ پاللو دا هم صحیح حدیث امام بخاری په کتاب الزکات باب الزکات علی الزوج والایتام فی الحجر په 1446 باندې مسلم هم په کتاب زکات کې باب النفقه والصدقه علی الاقربین او زرم نمبر حدیث دی هلته بالکل صحیح او بهترین حدیث واضح دا هغه حدیث چې د کتاب مؤلف په دې باب کې ذکر کړی تاسو حدیث واورید او د هغې ژباړه راځو لنډ او مختصره غوندې شرحه اخلو ان شاء الله په دې سره بیا خپرونه پای ته رسو قدرمنو اوریدونکو تاسو د حدیث ژباړه واورید او احادیث هم واورید او د حدیثو ژباړه دغه حدیث چې کوم اسما بنت ابي بکر رضی الله عنها ذکر کړی هغه د خپل پلار نه روایت کوي چې زما مور مدینې ته راغله موږ مدینه کې او د هغې دا شوق و رغبت یو مخکې مونږ ویل د رغبت دوه معنی وې یو خو زما کره په څه تمه راغلی د څه شی رانه غواړي زه یې ورکم او یا دا دی چې اسلام کې رغبت لري نو د په دې خاطر ورسره کومک مرسته وکړم چې د اسلام ته مایله شي څوک وایي دا د اسما رضی الله عنها خپله نسبي مور وه څوک وایي چې نه دا یې رضایي مور وه خو صحیح دا ده چې دا یې خپله نسبي مور وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویې چې زه ورسره صلې رحمي وپالم خپلولي که څه غواړي ورکړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل بالکل که اسلام په زړه کې وي او اسلام ته مایله وي نو مرسته پکار ده ځکه دا په تألیف القلوب کې راځي علی الاسلام تألیفها علی الاسلام او که دغه مقصد نه وي او بل کوم د دنیوي حاجت راوستې وي نو بیا هم ورسره مرسته وکړه ځکه ستا مور ده کېدای شي ستا دا کړنه د عمل د دې لامل وګرځي چې دا اسلام راوړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خپلولۍ د پاللو حکم وکړو نو دا حدیث دلیل دی په دې خبره باندې چې انسان خپل خپلوان پاللی شي خپل خپلوانو سره د هغوی خپلولي پاللی شي اگر که غیر دین اول نه وي ځکه دوی دپاره د قرابت حق شته که د ایمان د اخوت د اسلامي ورورولۍ حق نشته دی نو د قرابت حق لري ځینې خلک د دې نه انکار کوي او دا غلطه ده بلکې قرآن په دې ګواه دی په دې خبره باندې که مور پلار یا خپلوان د کافر هم وي نو د قرابت خیال ساتل پکار دي هغه صلې رحمي کولو سره پکار دي د سورة لقمان 15 آیات هم په دې باندې ښکاره دلیل دی الله جل شانه فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما که مور پلار خپلو خپلوان د کافر و تی اړیستلې په تا کوشش کوو چې تا بېدینۍ ته واړئ تا د اسلام نه منحرف کړي نو دا خبره بیا نه منې بیا څه وایي وصاحبهما فی الدنیا معروف البته د دنیا په کارونو کې راشه درشه کې د قرابت خیال ساته په هغې کې ورسره صلې رحمي کوه په دنیا کې ورسره د دنیوي معاملاتو کې ورسره ښه کوه
دینی مسله کې به خبره نه منې چې تا د دین نه اړی معنی شرک خبره به نه منې ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق معنی د دنیا که څه شی درنه غواړي نو ورکولی شي اگر که کافري یا فاسقي ځکه د قرابت حق یې در باندې پاتې دی نو دا حدیث چې موږ ولوستو د اسماء رضی الله عنها او دا آیات دا دواړه په یوه مسله باندې دلالت کوي چې که مور و پلار د خپلوان د کافر هم وي نو حق د قرابت پاتې دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء رضی الله عنها ته ویلې چې مور د کافر هم ده نو خیر د صله رحمي ورسره وکړه څه غواړي ورکړه بیا د مخکني حدیث نه د زینب الثقفیه رضی الله عنها د حدیث نه دا معلومه شوه چې په خپلوانو باندې صدقه کول ډېر اجر لري بلکې دوه اجره لري په نسبت سره عامه صدقه او خیرات چې دغه یو اجر لري خو په خپل خپلوانو صدقه او خیرات یا خپل خپلوانو ته زکات ورکول دوه اجره لري یو د صدقې اجر او بل د صله رحمۍ اجر دا د زینب الثقفیه رضی الله عنها د حدیث نه معلومه شوه څوک چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بیبي وه هغه وایي که نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیان خطبه وکړه ښځو ته ویل چې صدقې کوئ یو بل روایت کې راځي چې د اختر خطبه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانو ته ویلې چې ای د زنانو ټوله یا خیراتونه او صدقې ورکوي او خاص کر زکاتونو خیال ساتئ ولې ما ته چې الله کله جهنم وښودو نو ما چې جهنم ته وکتل ډېر زیات پکې زنانه وي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د هغې لامل ښوولی یو خو دا چې ښځې ډېرې ناشکره دي ټول عمر به خاوند خدمت کوي منډې ترړې به وایي که یو ورځ معمولي حاجت یې وله پوره نه کړو ورته وایي تا ما سره څه شی کړي دي ټول عمر کې دې را سره خندې کړ لعن طعن پکې ډېرې یو بل باندې لعنت وایي خیرې کوي چرګ چرګوړي او حیواناتو ته هم خیرې کوي او بل دا دی چې بېلمازه دي طبعا ما اکثر زنانه خاص کر د دین نه چې ناخبره وي دین او مانځه سره شوق نه وي او ځینې خو په طبعي شکل باندې فطري شکل باندې چې هره میاشت کې د دریو نه وایه تر لسو پورې په هغوی کې دوی مونځونه نه کوي د دین نه هم ناخبره وي نو دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښځو ته ویل چې صدقه ورکوئ نو عبدالله بن مسعود ښځه کور ته راغله او خاوند ته وایي ته خو په دې ښه پوهېږې چې ته غریب مسکین یې وس توان دې نشته او مال الله څه مال لا کړی دی نو که الله پې مال اجر راکوي نو زه تاسو باندې مصرفوم د خپل ګاڼې او دغه زکات تاسو ته در کوم او ستا بچو ته او که نه نو بیا بل ځای کې مصرف کوم لاړ شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه عبدالله بن مسعود ته وایي چې نه پخپله لاړه شه نو زینب رضی الله عنها راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې له چې ګوري بله د انصارو یوه زنانه هم ولاړه ده د دواړو پوښتنه م یوه وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بلال رضی الله عنه ورولېږه ورته ویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه دوه زنانه دي ستا نه پوښتنه کوي چې آیا ښځې له روا دي چې د خپل مال نه د خپلې ګاڼې نه زکات خپل خاوند ته ورکړي یا د خاوند بچو ته ورکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل بالکل ورکولی شي بلکې تاسو دواړو ته پکې ډبل اجر میلاویږي دوه اجره یو د صدقې او بل د خپلولۍ پاللو نو دا حدیثو په دې خبره دلالت و چې کله انسان صدقه ورکوي باید په مناسب ځای کې ولګوي خپلوانو باندې ډېر اجر میلاویږي زموږ اکثر مسلمانان وروڼه د نوم دپاره د نمایش دپاره بس په یو ځای کې او په بل ځای کې خیراتونه کوي بې ځای ځای خپلې پیسې لګوي خپل دولت لګوي په رسم رواج کې لګوي چې په هغې کې هېڅ قسم ثواب دته نه حاصلېږي او مال تاوان شي او قیمت کې به الله د دغې مال ته پوښتنه هم کوي نو عزتمندو باید خپل مالونه په صحیح ځای باندې مصرف کړو او د خپلولۍ او د قرابت خیال وساتو الله جل شانهو دې موږ او تاسو کې دا توان او توفیق پیدا کړي چې موږ خپلوینې په صحیح طریقه باندې وپالو صله رحمي وپالو او صله رحمي ادا کړو الله دې موږ د نفرت بغض عداوت او حسد نه وساتي الله دې زموږ د زړونو نه حسد بغض عداوت نفرت جداوالی دا لرې کړي الله دې موږ او تاسو او ټول مؤمنان سره ورونه جوړ کړي قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ خپرونه چې ستاسو درانه چوپړ ته مې وړاندې کړله د بلې خپرونې سره چې زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم تاسو په لوی او لایزال رب سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته باطل دی چی لتا څخه سوا دی یا الله سوا دی یا الله خالق د خیر و شر بلا تا خالق نشتا رازق د کل عالمی بلا تا رازق نشتا